بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په لورلای کې او په ټوله جنوبي پښتونخوا کې چې کم د ترهګرۍ کم واقعات وسو، بیا په خاصه توګه په ډي آی جي آفس لورلای کې چې کومه ترهګري وسوه چې د هغه په نتیجه کې 9 کسان په شهادت ورسېدل او 21 کسان زخمیان سو. د هغه په حواله په لورلای کې له تېرو 2 ورځو راهیسې چې کوم احتجاج روانو، یو پرامنه احتجاج روانو، نن د پښتون تحفظ مومن لخوا چې درنه وه، په دې درنه باندې د پولیسو او د خفیه ادارو لخوا حمله وسوه او د پولیس او د خفیه ادارو د تشدد په نتیجه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو سرګرم رکن او د پښتون تحفظ مومن یو مرکزی رهنما ابراهیم خان عرف ارمان خان لونی په شهادت ورسېدی چې دا موږ غندو، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او ټول پښتون دا واقعه غندي. آیا که موږ د دهشتګردۍ خلاف احتجاج کوو د دې حکم نسته؟ نو دا یو ډیره لویه خبره وسوه، یو المناکه خبره وسوه. د دې خلاف د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا سبا نه بل سبا په 4 فروری د دوشنبې په ورځ به په کوټه کې او ورسره په ټوله جنوبي پښتونخوا کې مکمله کاربندیز به وي، شټر ډاون هړتال به وي او موږ د ټولو شهریانو سره، د ټولو سیاسي ګوندو سره، د جمهوري پارټیانو سره، د تجارانو سره، د دکاندارانو سره دا اپیل کوو چې دا شټر ډاون هړتال کامیابه کړي بل سبا او خپل دکانونه بند کړي او د خپل د غم او د غصې اظهار وکړي. ډیره مننه. کور ودان.